دا کم انسان چې جمع ولاړه ده او هلته دی لګی دی اودس کوي او 4 رکعاتو مونځ دی. څو رکعاته مونځ دی؟ مثلا 4 رکعاته مونځ دی، ماسپښین دی یا مازدیګر دی یا ماسخوتن دی، او دی هلته اودس کوي لګی دی او دته ښه پته ولګېده چې زما نه 2 رکعاته تللي دي. 2 رکعاته تېر شوي ځکه ویې کته هلته نه لګیا دی اودس کوي را روان دی، پته ورته ولګېد 2 رکعاته مانه تللي. یا ګړۍ ته یې چوکته اندازه ولګېده چې په قاعده ملګري ناست دي 2 رکعاته رانه دی چې نیت تړي څنګه یې تړي څه وایي 100 رکعاته مونځ کوم 4 رکعاته مونځ په دې وزیر امام پسې په دې وزیر امام پسې 2 رکعاته کوي که 4 کوي؟ دروغ یې ویلې که نه؟ دا دروغو نه مونځ شروع شو د الله بنده. هغه اولنۍ خبره خو مې چې راته کړې وه خو دا وه چې د بدعت نه مونځ شروع شو. ده سره اوس څه کوي دی کذاب سره جومات ته راغی او دروغ وایي لګیا دی. ښه ورته پته ده چې 2 رکعاته رانه تللي دي او وایي 4 رکعاته فرض مونځ کوم په دې حضیر امام پسې. لکه د الله بنده حضیر امام پسې ته 2 رکعاته کې دا نیت به اوس ښه څنګه تړي؟ مولوي صاحب دا چل ورته اوس وښایه ده دا الفاظ ورته لږ اوس وښایه ده بل ټریننګ ورکړه چې ورته به دې ځای کې بل شان الفاظ وي چې 2 رکعاته په دې امام پسې او 2 ځان له نیت تړم. داسې څه نیت شته؟ تاسو چېرته اورېدلی نه؟ ټول مولایانو ته همدغه وایه چې بس 4 رکعاته فرض مونځ کوم په دې حضیر امام پسې. حالانکې ده نه 2 رکعاته تلي یا یو تلي کله ته 3 تلي. 1 رکعت به امام پسې کوي صرف اخري را لاندې کوي او بیا هم دی وایي 4 رکعاته فرض مونځ کوم په دې حضیر امام بیا هم وایي ومقه دروغ وایي لګیا. نو چې د چا مونځ د دروغو نه شروع شو زما محترمو دا کم مونځ دی. زمونږ دا خبرې خلکو ته ناشنا ښکاري، ته ناشنا نه دي خو دا خلک د دین سره ناشنا شوي دي. عجیبه خبره دا راغلې ده چې قلب الحقایق شوی دی، حقیقتونه الټه شوي دي. نو چې ته اوس صحیح دین بیانې هغه خو چا بیان کړی نه دی نو خلکو ته ناشنا ښکاري. او کم باندې چې دا خلک عادت دي او هغه دین نه دی نو هغه خلکو دین ګرځولی دی. نو چې ته پې اوس رد کې نو خلکو دا وګورئ دا خو ناشنا مسلې دي. حالانکې دا ناشنا مسلې نه دي زما محترمه. دا مونږ چې څه وایو الحمدلله دا د قرآن او سنت په رڼا کې وایو د الله رب العالمین په توفیق باندې.